बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड के तاسو ته هرکله ګرانو کتونکو وفاقي حکومت په 12 تاریخ د کال 2020 او 21 بجټ پیش کړو. په هغه بجټ کې څه هغه د پسته چې کوم دین حکومت په خپل بجټ سپیچ یعنی په تقریر کې هم وی او هغه د پسته په میډیا کې هم خلکو ته پته ولګیدا چې دغه بجټ کې د عام ولست لپاره سو او د کورونا لوجې دغه بجټ څومره افیکټ شوی دی یعنی څومره متاثر شوی دی. اوس په 19 تاریخ باندې خیبر پختونخوا کې هم یو بجټ پیش کیږي چې کوم هر کال یو په صوبایي اسمبلی کې پیش شي. د خزانه وزیر دغه بجټ پیش کړي او بیا په دغه بجټ چې کوم دی د اسمبلی نه په متفقه توګه باندې پاس کړی شي. هغه پیسې چې کوم بجټ کې د مختلفو محکمو لپاره مختص شوي وي هغه ټول کال لګي. په دې حوالې سره بنن پروګرام کې خبرې اترې کوو چې آیا خیبر پختونخوا کې دا ځل ته بجټ څومره دی، څومره ترقیاتي کارونو لپاره پیسې مختص شوي دي او آیا د کورونا وایرس له وجې چې کوم تیر 3 میاشتې لاکډاون شوی دی د هغې په وجه باندې به په دې بجټ باندې هم څه اثر پرېوځي او که نه دا بجټ به د تیر ځل نه ښه وي. څومره ترقیاتي کارونه تر اوسه پورې تیر کال کې شوي دي. دلته خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتم کال به شروع کیږي. په دې کې بعد د نوي اهداف سوي همدغه رنګې د کورونا وایرس په اړه باندې څه اقدامات شوي دي. دغه ټولې خبرې به کوو. په سټوډیو کې موږ سره موجود دی د صحت وزیر د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه صاحب. هغوی سره به د راروان بجټ په اړه باندې خبرې اترې کوو. تیمور سلیم جګړه صاحب ټول نه وړاندې خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه چې رالی موږ سره مو پروګرام کې شرکت وکړو او وخت مو راکړو. السلام علیکم جی. تاسو ته ټول کتلو والو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیمور سلیم جګړه صاحب وفاقي حکومت چې کوم بجټ پیش کړو د کورونا وایرس له وجې آیا مونږ ګورو چې خیبر پختونخوا کې به هم همدغسې بجټ د کورونا وایرس له وجې متاثره کیږي که نه سره د بدل به وي یا به څه ښه بجټ وي او د دې حجم به دا دلته څومره اضافه پکې شوې ده؟ اولنۍ خبره دا چې کم بجټس دي هغه صرف پاکستان یا د خیبر پختونخوا نه خو د پوره دنیا به د کرونا وایرس نه متاثره کیږي. په دې چې د دې د لاسه په آمدن باندې پریشر دی، په خرچو باندې پریشر بل طرف نه دی. په دې چې د کرونا مقابله کولو دپاره د پی پی د هسپتالونو خرچه زیاتیږي. دا هغې علاوه چې کوم معیشت دی په پوره دنیا کې هغې باندې پریشر دی. د معیشت کې اکټیویټي چې کومه ده، حرکت چې کوم دی هغه کمیږي. نو آسان کال یا آسان بجټ خو په پوره دنیا کې نه دی. خو ما خیال کې داسې صورتحال کې وفاقي حکومت هم یو سینسیبل یو ښه بجټ پیش کو. هغې کې غټې خبرې یو چې نوی ټیکس پکې نه و، دویم چې چرته ممکنه وه بزنسز ته ټیکسونو کې رعایت، او دریم چې کوم هغه یو غټ ما دپاره کرونا وایرس لحاظ نه یو فنډ مخلص کړی دی په اے ډي پي کې چې کوم زمونږ هم یو داسې آیډیا وه. دا درې پکې غټې خبرې. مونږ به دا کوشش کوو چې زمونږ بجټ د کال حالانکه ډېر مشکل حالات کې دی. ما مخکې هم کلاو ویلی دي چې مونږ ته په آخري 3 میاشتو کې تقریبا د 160 ارب روپو نقصان شوی دی. خو د هغې باوجود به مونږ کوشش کوو چې مونږ د صوبې بهتري دپاره چې څونه زیات یو ټارګټډ بجټ پیش کولی شو هغه پیش کړو او په هغې باندې به اوس انشاءالله خبره کوو. حجم څومره ایکسپیکټډ دی؟ وګورئ دا خو څه خبرې خو ښه دي چې سړی مو په بجټ سپیچ کې بجټ کې هی ووایي. خو دا تاسو ته ووایم چې اندازاً تقریبا په دې چې تاسو د وفاقي حکومت هم وګورئ چې کم قسم فګرز وو اندازاً به تقریبا زمونږ هغې هم رہی فګرز دا په 3 حصو کې تقسیم دي. تیر کال نه بسې وایي که نه کم شوی؟ وګورئ فی الحال ما ته د هغې سیوا کېدو څه پرایورټي نه ده او په دې باندې نه ده چې څنګه ما تاسو ته ووې زمونږ په اخراجات کې زیاتې ضرور راغلی، زمونږ په آمدن باندې به ډېر زیات پریشر وي. خو دا ضرور ده چې ما مخکې هم دا پبلکلی ویلي چې مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ په ډیولپمنٹ بجټ باندې کم سے کم کټ ولګوو او دویم به مونږ دا کوشش کوو که د صوبې ترقي لا د خسارې بجټ هم ورکول وي، مطلب چې څه قرضه اخیستل وي او ځکه اخیستل وي چې مونږ که ترقیاتي خرچه کوو
چې کم نه په ریسیشن کې او یاد ساتئ چې پاکستان کې نه پورا دنیا کې به یو ریسیشن مطلب چې د معیشت چې کم سایز دی هغه مخکې نه لږ وړوکی کیږي نو په ریسیشن کې حکومتونه دوه کارونه کوي یو هغه په ټیکسونو کې چې چرته ممکنه وي رعایت ورکوي او ورسره خپل اخراجات چې چرته کمولی شي هغه کمی او دویم د حکومت چې کم ترقیاتی خرچوي یا چې کم په اکانومي کې په سروس ډیلیوري چې کومه خرچوي هغه ټول معیشت چلی نو دا دوه شیزونه کول دي په دې خبرو باندې مونږ ډېر کلیر یو زمونږ به یو غریبه صوبه ضرور وي خو صلاحیت زمونږ ټیم کې ماشاءالله ډېر دی او کوشش په ممدای کوو چې د خسارې بجټ هم وي اب ځکه د خسارې وي چې مونږه په چې کم د قوم او د ولس او د صوبې په حق کې کومه خرچه کول دي چې هغه مونږ وکړو خرچې هغه رنګ شوي دي چې کوم تیر کال تاسو بجټ مختص کړي که هغه د قبایلي ضلعو دپاره که هغه نور ډیولپمنټل کارونو دپاره هغه رنګ خرچې شوي دي اکثر خو اپوزیشن چې کوم دی لګیا دی نن هم آل پارټیز کانفرنس شوی دی پای کې ویل چې دوی نه فنډونه لیپس شوي دي تیر کال ته نه هم شي چې کله نه پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی دوی نه فنډونه لیپس کیږي دا اپوزیشن والا کله کله ماته لګي چې حساب کې لږ کمزوري او یا خو هسې ګډې وډې خبرې کوي په دې چې په سیاست کې یا روایتي سیاست کې داسې کوي فنډ نه دی لیپ شوی بلکې مونږه چې کوم دی د کار اخره کې به په اوور ډرافټ کې ځو اوور ډرافټ دا مطلب چې مونږ ته په سټیټ بانک نه یو لیمټ ملاویږي ټیک شو جی او هغه لیمټ نه تاسو پیسې چې کوم دی بورو کولی شئ او مونږ ځکه اوور ډرافټ کې ځو چې مونږ کوشش دا کوو چې هره پیسه چې کوم مونږ ته اویلیبل ده چې هغه مونږ خرچ کړو او دا ضرور شوي دي چې کم ریونیو راتلل وو چې کم آمدن راتلل وو خاص طور باندې فیډرل ګورنمنټ نه د هغوی ټیکس کلیکشن ډېر زیات متاثره شو چې څنګه ما تاسو ته ووایي زمونږ په آمدن کې په د آخري 3 میاشتو کې تقریبا د 160 ارب روپو چې کوم دی خساره راغه د هغې باوجود مونږه چې کوم دی چې څونه پیسه راغلی ده هغه هم ټوله خرچ کا او دا د اوور ډرافټ لیمټ هم چې کوم دی مونږه استعمال کو په دې چې مونږه فنډز لیپس کول نه غوسته نو دا یو بیسک او کلیر خبره ده چې په دې باندې ټول میډیم کلیر وي په دې باندې چې اپوزیشن هم کلیر وي دې کې ضرور مونږ تلی شو چې فنډز ولې کم شو د هغې امپیکټ څه یعنې بیا مونږ ویلی شو ځکه چې اپوزیشن هم دا دعوه کوي چې را روان بجټ هم تقریبا د 15 ارب روپو خسارې بجټ دی یار که زه په اپوزیشن کې وی او مونږ دا بل بجټ د خسارې نه وی پیش کړی نو ما به تنقید ضرور کولو تیر کال بجټ خبره کوي نه د دې جی ما 2 ځلې دا اسمبلی کې ویلی دي چې د اپوزیشن او د کې ډېر مشران او ایکسپیرینسډ کسان دي چې کم از کم د خسارې په بجټ باندې غوځان پوه کړي چې د دې مطلب څه دی 2 کاله ما هغوی ته دا ویلي دي چې خساره د بجټډ نمبرز باندې صرف نه وي خساره په دې باندې وي چې تا سره آمدن څونه راغو او ستا اخراجات څونه وشو چې کله اکانومي ښه چلی نو د خساره کریټ کولو څه ضرورت نه وي چې کله اکانومي ښه نه چلی نو بیا ملکونه د کسته په خسارې کې ځي په دې چې هغوی زیاته پیسه خرچ کول غواړي په دې چې هغې پیسې خرچ سره د غریب کس نوکري لګي نو که اپوزیشن غواړي چې دې کال خرچه کمه وشي نو دا د دې ثبوت دی چې هغوی بیخي نه عوام دوست دي او یا هغوی ته بجټ اډو سرخ پې پته نشته صحیح دا راته وایي چې مونږ راتلونکي کال بجټ خبره کوو چې دومره نقصان هم شوی دی 160 ارب روپۍ یا د خسارې دی یا نه دی راتلونکي وخت کې به پته ولګي چې ورځ دوه کې چې کله په اسمبلی کې پیش کیږي خو څه دي صوبایي حکومت سره څه دي په لاس کې د وفاق نه چې کومې پیسې میلاویږي یا ټیکس کلیکشن دی هغه متاثره شوی دی نو څه په بنیاد باندې به دا ځل بجټ چې کوم دی پیش کیږي ځکه چې ایکسپیکټډ ده نن کیسونه دونه سیوا کیږي چې نن هم خیبر پښتونخوا کې زر نه سیوا کیسونه رپورټ شوي دي نو یو ځل بیا کې دی شي چې لاک ډاون راځي یا داسې سخت مسایل راځي ټیټېدل دي آفتونه راځي آیا زموږ صوبه تیاره ده هغې شیزونو دپاره او بیا دا بجټ یعنې ټیکس کلیکشن خبره کومه چې څه دي صوبې سره د څه په بنیاد باندې بجټ تیاریږي ریالسټک اپروچ بجټ لحاظ نه به صوبه د ټول چیلنجز له تیار وي
داسې شاید چیلنجنګ کال د ملک نه خو کېدای شي د دنیا تاریخ کې کم راځي په دې چې داسې وبا آخري ځل 1918 کې راغلې وه یعنی 102 کاله پس دنیا د داسې وبا یا د داسې غټ چیلنج مقابله کوي نو صوبایي حکومت سره 4-5 داسې شیزونه دي چې کم باندې دا بجټ بیس دی نمبر 1 دا چې په داسې ټایم کې چې کله دا اکنامک ریسیشن وي لکه معیشت سایز چې کوم دی هغه نه زیاتېږي نو هغې کې حکومتونه یا ښه حکومتونه د ټیکس نظام یا د ټیکس نظام کې چې چېرته رعایت ورکوي نو ورکولی شي هلته ورکوي چیف منسټر صاحب سره چې په بجټ کم ډسکشنز شوي دي دا زمونږ اولنی اګریمنټ و چې د کال به نوی ټیکس نه وي او مونږ به ډېر ټیکسز کې رعایت ورکوو او بیا به عوام ته دا اپیل کوو چې کوم د حق ټیکس جوړیږي هغه د ځکه ورکوي په دې چې هغې سره به دا ایمرجنسیز والا چې کوم اخراجات دي دا به ورسره پوره کیږي نمبر 2 دا به د صحت بجټ وي او انشاءالله مونږ به هیلث دپاره او هغې هیلث دپاره به هم یو ریکارډ چې کوم دی بجټ ساتو او هغې کې به خاص طور باندې فوکس دا وي چې کوم زمونږ ایگزسټنګ یا شته هسپتالونه دي چې دا مونږ ریویمپ کو چې د دې څونه پیسه پکاروي دا پې ولګو دا پیسه به د کوم ځای نه راځي وګورئ څه پیسه خو چې کم هغې باندې زه راځم اصلي شی دا نه ده چې پیسه کم ځای نه صرف راځي اصلي شی دا دی چې کم اولنی پیسه راځي چې کم مونږ ته پته ده چې وید سرټنټي چې هغه راځي چې اب مونږ چېرته استعمالو نو زه تاسو ته دا ویم زه تاسو ته د هغې سیکونس ویم نو ټولو کې غټه پرایورټي ده هیلث هغې نه پس چې کومه دویمه پرایورټي ده هغه د زمونږ ډیولپمنټ خرچه که هغې کې هغه غټ پروجیکټس دي که هغې کې هغه زمونږ د چې کوم دي هغه پروجیکټس دي هغه کارونه دي لکه سوشل ورکس پروګرامز چې کوم سره عام کس ته نوکري ملاویږي هغې باندې به مونږ کوشش کوو چې کمپرومایز نه کوو دریم شی مونږ ما تاسو ته وایي چې مونږ به د ټیکس نظام بهتره کوو ټیکس کې به چې کوم دی رعایت ورکوو دویم شی مې تاسو ته ووایي چې مونږ به هیلث دریم ما تاسو ته وایي ډیولپمنټ بجټ څلورم شی مونږ په اخراجات کې تقریبا چې چېرته ممکنه وه د 60-70 ارب روپو سیوینګ کړی دی په دې چې څنګه تاسو یو انډیکیشن راکو په آمدن باندې به پریشر وي زمونږ خیال کې چې obviously مونږ ټیکس کې رعایت ورکوو نو زمونږ چې کوم مخکې 5 year پلان و هغې کې مونږ د کال 30 یا 40% آمدن کې هر کال مونږ کوشش کولو چې زیاتې راشي هغه زیاتې به د کال نه راځي دویم وفاقي حکومت چې کوم ریونیو دی که څنګه تاسو وایي که خدای مکه بیا نه لاک ډاون وشو یا حالات ډېر زیات خراب شو نو هغې سره به ریونیو یا آمدن ډېر زیات متاثره کیږي نو هغې دپاره که هغه حالات راشي اخري به زمونږ دا پرایورټي وي چې مونږ پوره کال کې په دې شي باندې فوکس ساتو چې که آمدن نور کمیږي نو بیا به مونږ نوره خرچه د حکومت چېرته نه کټ کوو نو ټیکس نظام خبره خو تاسو تیر کال هم کړې وه دې نه پهله هم تحریک انصاف د حکومت کړې وه چې تاسو کله نه وئ دا نظام به کله بدلیږي مونږ خو تر اوسه پورې ونه لیدو چې څه په دې کې چینجز رالو یا تاسو په خپله دا ویل چې د ټیکس نظام ښه شو او په دې کې بهتري رالو خلکو اوس ټیکس ورکوي یا حکومت ټیکس کلیکشن طریقه کار ښه کړو جی ما خیال کې نن تاسو په دې سوال باندې ریسرچ نه دی کړی که تاسو خیر په دې به زه تاسو ته جواب درکم حکومت خپل وایي کنه چې تر اوسه پکې څه بهتري نه راځي اکثر تاسو مو وایي په پریس کانفرنس کې د وفاقي ټیکسز کې کمی راغلی دی د خوشحالۍ خبره دا ده نمبر 1 چې باوجود د دې چې مونږ ته د 10 اربو نقصان وشو دا به شاید واحده صوبه وي چې دې کال بل کال نه زیات ټیکس وصول شوی دی نمبر 2 چې کم زیات ټیکس وصولیږي چې کومه اداره مونږ خپل پرایم ټیکس کلیکشن ایجنسی جوړو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی چې 3 کاله د هغې کلیکشن تقریبا 10 ارب روپۍ و دې کال به هغه 16 ارب روپو نه زیات وي یعنی که یو کال کې 60% نه زیاته اضافه دا د خوشحالۍ خبره ده ښه دی چې دې سره به تاسو هم کنوینس شئ چې د ټیکس نظام کې کم بدلون دی
هغه راغو ان شاء الله دینه به مخکې ځي. ها پیسو خبره تاسو وکړه چې حکومت ته دا خو ومنه کنه چې راغی په ذریعہ باندې راځي. یقینا چې تاسو وایي راغلی به خو هم تاسو دغه خبره کوي چې ټیکس نظام کې مونږه بهتري راولو. نو مونږ جوړم دغه وایو چې تر اوسه په دې کې څه بهتري نه ده راغلي. خو تاسو هم اکثر دا خبره کوي. دا دوی چې عمران خان صاحب تاسو څنګه اګری کو په دې خبره باندې چې تاسو ته به دغه بجلی چې کوم خالص منافع ده 1500 ارب روپۍ دا به درکوي تاسو ته څنګه به درکوي 50 کروڑه 80 کروڑه هغوی سره خو په خپله چې کوم دی وفاق سره پیسې دا یو لوی چیلنج دی او دی کې مونږه چې کوم دی د مونږه د صوبې چیف منسټر صاحب نه والا ټوله کابینه چې کوم ده د دې سټانس صوبې دپاره دی. وګورئ یو پرسپشن افسوس سره دا ویل غواړي په اسلام آباد کې شته چې دې سره د بجلی بل زیاتېږي فلانې ډنګرې او د دې مونږه لږ نظام بدلول دي. په دې باندې مونږ لګیا یو دې کال کې مونږ یو ډېر ښه سیسټم شروع کړی وفاقي حکومت سره چې هغوی مونږ ته اولني ځل په تاریخ کې دا پیسې ماهوار راکولې. هغه متاثره شو کرونا سره. هغې نه پس ما خیال کې کرونا نه پس چې کوم ماته پاور ډویژن ویلی دي چې د هغوی کوم آمدن دی پبلک نه هغه تقریبا نیم په نیمه اوس راځي. هغې کې هغوی ډېر رعایت هم ورکړی. څومره ملاوي دي تاسو ته ماهوار؟ دا زه د فیډرل هغه ویم. مونږ ته دې کال تقریبا 15 ارب روپۍ راغلی دي او هغه بل پرون چې مونږه پاور ډویژن سره میټینګ کړی هغوی کمیټمنټ کړی هغې میټینګ د لاسه چې 3 ارب روپۍ به نور کوي. خو په دې باندې زه کلیر یم زمونږه چې کوم اینول ډیوز دي د دې لحاظ نه تقریبا 25 نه 30 ارب روپۍ پورې وي او هغې کې تقریبا یو 25 نه 30 ارب روپۍ چې کم دي هغه پینډینګ ډیوز هم دي. مونږه په دې باندې ضرور کار کړی دی او فیډرل ګورنمنټ ته هر یو هغه روپۍ ښیلې ده چې کوم به هغوی راکوي. خو فلحال زه دا ویلی شم چې ما ته د دې 100% سرټنټي نشته چې دا پیسه راځي. دې دپاره به مونږه هر هفته هر میاشت فیډرل ګورنمنټ ته ځو. زما امید دا دی چې فیډرل ګورنمنټ پاور ډویژن زمونږ چې کوم انرژي منسټر دی عمر ایوب خان چې دی صوبې سره هی تعلق رسي یا به دا صوبه نه مایوسوي په دې باندې چې ما تاسو ته مخکې ولې ووې چې عوام دی یو داسې بجټ له تیار شي چې کوم کې به مونږه قرضه الو خو قرضه به مونږه الو چې په عوام باندې ولګي او که دا د ان ایچ پی پیسې په ښه مقدار کې را نغې نو بیا مونږ ته قرضه زیاته اخیسته غواړي. دا هغه شیزونه دي چې کوم افسوس سره پکار دی چې 72 کاله کې د ملک تاریخ کې سالو شوي او دې نه غټې مسلې جوړ دي. د دې څه آسان حل بیا په داسې ټایم کې نه وي چې کله د پیسو کمې پوره ملک ته شي. خو د دې دا مطلب نه چې مونږ به 1% هم د صوبې په انټرسټ باندې کمپرومایز کوو. دا اړو ممکن نه ده. نو دې باندې تاسو کمپرومایز نه کوئ چې وفاقي حکومت پیسې تاسو ته نه درکوي قرضې طرف ته مجبوره کیږئ؟ مونږه د عوام په فلاح او بهبود باندې کمپرومایز نه کوو چې څنګه زمونږه یو با اختیاره حکومت دی چې کوم خپل فیصلې علي. ضروري نه ده چې د وفاقي حکومت کې هر یو کس مونږ سره اګری کوي. تاسو ته پته ده پاکستان حکومت کې په پارټي کې دننه هم د خلکو بیل ویوز وي. تاسو ته پته ده چې کم بیوروکراسي ده د هغوی هم ویوز په پالیسي کې انپوټ وي. خو دا زه تاسو ته بیا ویم او ځکه درته ویم چې دا مسلې اسانې وي نو دا به د 13 کالو کې already ډیر مخکې حل شوی. 13 کالو کې اکثر دا چې دلته به یو حکومت او دلته بل حکومت اوس پاکستان تحریک انصاف حالت هم دی دلته هم دی. سن 85 نه سن 88 پورې چې مارشل لا و یو حکومت 93 نه 99 پورې د پیپل پارټي وخت کې یو حکومت د پی ایم ایل ان وخت کې یو حکومت 99 نه 2008 پورې چې ډیکټیټرشپ و نو اړو یو حکومت و 2008 نه 2013 پورې په وفاق او سنټر کې یو حکومت و. خو چې کله ریټ زیات شو هغه مماله یو چې کله د پی ټی آی حکومت و په 2016 کې خو دا خبره کم از کم ثابته شوه چې دا یو حکومت سره نه دی منسلخ په دې چې دا یو حکومت خو تقریبا 80% ټایم پاتې شو. حکومتونو خو ورکړي دي کنه نه جی نه دی ورکړي. 2016 پورې بعد د بجلی چې کومه پیسې وي اب په 6 ارب باندې کیپ وي 6 ارب نه زیاتې به راتلې نه صرف 2016 نه پسته دا پیسې زیاتې شوي دي. خو افسوس دا چې هغې وخت کې فیډرل ګورنمنټ طریقه دا جوړه کړه
چې هغه پیسې فیډرل ګورنمنت په ځای واپډا سره منسلخ کې یا پاور منسټري سره منسلخ کې چې هغه سره منسلخ کې نو هغه بیا د هغه آمدن او خرچې حصے کې راځي او مونږ به ان شاء الله مخکې دا کوشش کوو چې مونږ یې واپډا نه راواړو فیډرل حکومت ته خو دا دونه غټ کارونه دي چې دا په ورځې کې کیږي نه دا تاسو تم پکار دی چې کلیر وي عوام تم پکار دی چې کلیر وي زه په دې شیزونو باندې کلیر خبره کوم صحیح خو خلک خدا تمه لري عام ولس دا تمه لري تاسو اپوزیشن هم دا تمه لري چې زر تر زره دا پیسې ګورئ هغوی نن بیا دا مطالبه کړي ده 21 نکات د حکومت نه او په هغې کې دا سره فهرست یو پوینټ دی چې 500 ارب روپۍ د زر تر زره صوبې ته دا خپل حق ورکړی شي د 500 ارب روپو خو ماته حساب نشته پته چې کم ځای نه شوی دی یا کم ځای نه دی شوی خو اپوزیشن د زه دا ویم چې هغوی سره څلوېښت کاله وو دا هر څه سالو کولو دپاره ټیک شو څنګه ما تاسو ته بیا راته وایي چې د ټیکس کلیکشن چې کوم تیره پیره تاسو هدف ایښی و هغې کې څونه کامیابي تاسو ترلاسه کړي ده او دې ځلته څومره پورې هدف تاسو چانسز دي چې هغه کېدی ځکه چې دا لاکډاون یا دا سلسله خو به روانه وي نو په دې به هم څه اثر پرېوځي څه کم به کېدی څنګه چې بالکل لږ نه ډېر کمېدی شي هدف ساتلو که تاسو د وفاقي حکومت هدف هم وګورئ 4.9 ټریلیون ټیک شو جی چې کوم دی دا آسان هدف نه دی دا هدف یو ټارګټ وي د هدف ساتلو دوه مقاصد وي یو چې داسې هدف وساتئ چې کم اسانۍ سره بورېږي یو چې داسې هدف وکاږي چې هغه خلکو نه کار راکاږي نو زمونږ هم دا فلسفي ده او د دې د لاسه که تاسو وګورئ د بل کال کې دا 2-3 کاله تقریبا 30 ارب روپۍ ټیکس او نان ټیکس ریونیو په صوبې کې کلیکټ شوې وه دې کال به تقریبا 35 ارب روپۍ جون اخره پورې برابر شي زمونږ ټارګټ دی نه زیات و تقریبا 50 ارب روپۍ و او زمونږ خیال دا و چې مونږ به دې کې 45-46 ارب روپۍ تقریبا حاصلې کو نو زمونږ د بل کال نه تقریبا 50% ټیکس کلیکشن زیات شوی و خو د دې چې کم کرونا د لاسه کم مونږه رعایت ورکو کم مونږه فیز نه دي اوچت کړي کم مونږه پبلک ته رعایت ورکو هغې د لاسه زمونږ خپل ټیکس کلیکشن کې تقریبا د 10 اربو چې کم دی امپیکټ وشو خو د هغې باوجود زه فخر سره دا ویم چې بیا هم تقریبا دا 35 ارب چې کم کلیکشن به کیږي دا به یو ریکارډ کلیکشن کیږي به که شوی کیږي مطلب چې دیږي تقریبا 34 ارب شوي وي او 1.5 ارب چې کم دی دا د آخري 15 یو څو ورځې کې به وشي تیمور سلیم جګړه صاحب یو غریب تن چې کوم دی د هر بجټ نه یو تمه لري په خاص توګه باندې که مونږ خیبر پښتونخوا خلک خبرو کړو دلته کې خلک غریب دي هغوی دا تمه لري چې کله چېرې بجټ پاس شي نو مونږ ته به پکې څه فایده ورسیږي دې را روان بجټ کې د غریب تن دپاره څه دي یا تیر بجټ کې د غریب تن ته څه ورکړی شو هغوی خو نن هم ګیله کوي هغوی 15 کاله وړاندې هم ګیله کوله هغوی 2 کاله وړاندې هم ګیله کوله څه دي هغوی دپاره په دې را روان بجټ کې چې هغوی ته به لږ ریلیف ورکړی شي خواهشات خو ډېر وي خو که عجیبه ګیله وه چې تقریبا پوره صوبې کې 2/3 اکثریت سره همداغې پارټي کسان راوسته چې چا نه تاسو وایي چې ګیلې کوي خیر هغه به پرېږدو هغه حقایق دي زمونږ ما خیال کې خو یې ځکه یې واپس راوسته په دې چې عمران خان او د عمران خان ټیم دا ثابته کړه چې د دې صوبې مسلې هم ډېر وي دا هغه ټیم دی او دا هغه لیډر دی چې کم ښه نیت سره د دې صوبې په مسایل باندې کار کوي اوس دا بالکل ټیک ده چې دا 2 کال ډېر ګران تیر شو او دا هم بالکل ټیک ده چې د کرونا د لاسه به دا راتلونکي کال هم چې کم وي هغه آسان نه وي خو که مونږ ته دا قوم اوچتول دي دا په یو ځای باندې اوچتوو حکومت اوس ته ښکاري دي کرونا باندې سټک شوی دی او 3-4 میاشتې وشو هغې نه پیله څه شوي دي دغه غریبو خلکو دپاره هغوی خو همدغه وایي که نه چې کرونا خو اوس راله دې نه پیله خو کرونا نه وه که نه یار دې نه پیله تاسو ته پته ده چې په دې دور کې چې کومه ایشو وه هغه دا وه چې یو ریکارډ قرضه چې کوم مونږ ته پرېښودل شوې وه زه د 2018-19 خبره کوم 2018-19 کې چې کم دی نه مخکینی حکومت په وفاق کې چې کم دا 24 خرب روپو قرضې په 15 کالو کې تقریبا اغشتې وې د دې د لاسه پاکستان و تقریبا کنګال و چې کنګال و نو د هغې صفایي دپاره یو کال لګېدو خیر هغې کې هم چې څه څه مونږ کولی شو د فاټا انضمام
د هغې د لاسه چې کوم زمونږ په صحت کارت باندې کار د هغې د لاسه چې کوم زمونږ پبلک ورکس هغه زه په ډېر څیزونو باندې تللی شم که د ګورنمنټ ریکارډ ګورئ تاسو دا تېر شوي 15 کاله وګورئ خو دا تاسو ته وایم چې دې ځل به یو دوه چې کوم غټ کارونه کیږي غریب عوام دپاره او ان جنرل الریډي تاسو چې کوم دی هغه وګورئ ټولو کې دې کال کې که تاسو وګورئ دا په صرف په شپږو اته میاشتو کې انصاف روزګار سکیم په تھرو مونږه 1 ارب روپۍ په یو ریکارډ ټایم کې چې کوم دی هغه هم ډسټریبیوټ کې په قبایلي اضلاع کې اوس دې کال چې کوم زمونږ غټ پروجیکټ به وي په کار دی بل کال شوی خو هغې کې زمونږ چې کوم د ګورنمنټ سسټم خامیانې ورته ووایي خو هغې نه سلو شو هغه دا دی چې انشاءالله دې کال کې او د دې فایده به ټول غریب او ورکینګ کلاس کسانو ته کیږي هغه دا دی چې مونږ دا صحت انصاف کارډ هر خاندان ته پښتونخوا کې په دې راتلونکي 12 میاشتو کې رسو کم د پاره مونږه 16 ارب روپۍ ساتلي صحیح تاسو په دې باندې مخکې خبرې وکړو خو په وړي کې شانتمې وخت شوی دی مونږ سره اوسئ تیمور سلیم جګړه مونږ سره به موجود وي هغې نه به نورې پوښتنې هم کوو که تاسو هم یو څه سوال وي نو په سکرین باندې واتس اپ نمبر ښکاري تیمور سلیم جګړه صاحب نه څه سوال کولی شئ وړه شانتمه اخلو مونږ سره اوسئ جی کتونکو پروګرام مشرق لیډز کې یو ځل بیا هرکلی تیمور سلیم جګړه صاحب موږ سره موجود دی د خزانې او د صحت وزیر د خیبر پښتونخوا د بجټ په حوالې سره مونږ خبرې وکړې د صحت حوالې سره هم هغوی تاسو ته وویل چې څنګه به د را روان بجټ وي او د کورونا وایرس له وجې یا د دغه ټوله مسله چې کومه په ټوله نړۍ کې جوړه د دې له وجې څومره مشکلات جوړ شوي دي تیمور سلیم جګړه صاحب دې نه وړاندې مونږ خبره وکړه چې غریب ولس ته به څنګه ریلیف ورکولی شي وفاق طرف نه پیسې نه راځي ټیکس کلیکشن هغه رنګې نه کیږي را روان وخت کې به نور هم کیدای شي چې سخت وي نو دغه غریب ولس ته به ریلیف د کومې مخې ورکولی کیږي بیا ما تاسو ته الریډي وویل ټولو کې ګډ چې کوم سکیم دی د پاکستان واحده او اولنۍ صوبه چې هغه به خپل هر خاندان ته یو په داسې مشکل وخت کې کور ورکوي د صحت انصاف کارډ هغه به خیبر پښتونخوا وي بلا شی ټیکسونو کې به مونږ رعایت ورکوو به زه په بجټ کې انشاءالله صحت انصاف کارډ باندې خو د هغوی روټۍ کټوۍ نه کیږي د هغوی جامې نه کیږي د هغوی بجلۍ خرچ نه کیږي که نه جي صرف د صحت حوالې سره هغوی کار کیږي هغه هم د کورونا وایرس له وجې هغوی هسپتالونو ته نه ځي چې مرګ او ژوند د ضروري شی شته چې کله خدای مکه څوک بیمار شي او هغوی ته لکونه روپۍ لګول پروزي په هسپتال کې او هغوی ته پته وي او هغوی مطمئن وي چې په داسې وخت کې حکومت هغه خرچه علي دا بالکل وړوکی هغه نه دی جی چې هغوی ته چینی په 80 روپۍ کیلو ملاویږي اوړه ورته د پنجاب طرف نه بندیږي غنم اوړه ورته په 1500 روپۍ باندې توړه ملاویږي دلته د حکومت ریټ نه وي غنم مارکیټ ته نشي راتلی یا اوړه نشي راتلی نو قریب سړی په انصاف کارډ باندې څه وکړي دې کې زه تا سره بالکل نه اګري کوم بیا نه چې ما درته وویل مرګ او ژوند نه زیات ضروري چې کوم نور به انسان هر څه برداشت کړي او چې څنګه تا خپله وویې او په دې باندې چې مونږ کلیر یو په مشکل وخت کې مشکل فیصلې ټیکس رعایت چې په څونه شیزونو کې کیږي په کم سروس کې کیږي د هغې اثر غریب کس ته د حکومت اخراجات کې چې څونه کمې کیږي د هغې اثر غریب کس ته ټیک شو چې وړو دپاره سبسډي حکومت ورکوي د هغې اثر غریب کس ته مسلې په هر ملک کې راځي خو زه دې اټیټیوډ سره بالکل نه اګري کوم چې مونږ په مشکل وخت کې د مایوسۍ یو نیریټیو چې کوم دی پیش کوو دا هغه قوم دی چې 10 کاله یې دهشتګردي سره مقابله کړې ده دا هغه قوم دی چې په مشکل وخت باندې پوهیږي چې دې نه زیات مشکل وخت سره کوم دی مقابله کړې ده دا مشکل وخت به هغې نه ښه تیر شي چې دې نه بهر وځو نو هغه غریب کس به زیات ښه راوځي او هغه ځکه چې دا حکومت خپل میکسیمم خرچه چې په عوام باندې کوي چې زه تاسو ته وایم چې حکومت به قرضه علي خو په هغې کارونو په هغې سړکونو په هغې سکولونو په هغې هسپتالونو په هغې پروجیکټس باندې به کار کوي چې کم سره به د پښتونخوا هر علاقې کې ترقي کیږي هغه به د غریب کس
ژوند چې کوم د متاثره کوي. زه به په خپل خوښې یو کس 2 کسانو ته نوکري ورکم، خو زه چې کوم دی 35 میلیون عوام ته 3.5 کروڑ عوام ته په یو فرنٹ باندې نوکریانې حکومت خرچې سره نشم ورکولی. زه د دې نارې ضرور وخلی شم چې کوم 72 کاله کسانو وخلی دي، خو که زه د عوام فلاح بهبود له بجټ او د ګورنمنټ سټریټجي جوړوم، زه به کاروبار چې کوم دی کاروبار باندې فوکس کوم، او چې په کاروبار باندې فوکس کوم په مشکل وخت کې، نو ټیک شو دا تمه د څوک هم نه لري چې دا کال به په پاکستان کې یا په پوره دنیا کې آسان کال وي. هر یو حکومت لګیا د کټوتی کوي په خرچو کې، هر یو حکومت لګیا د دا چویسز کوي چې هغه چرته خرچه کوي چرته به نه کوي، او هغې ولس ته هغې قوم ته فخر کول پکار دی چې کم د پاره حکومت دا فیصلې هم کوي او د هغې خیال هم ساتي چې څنګه ثابته شوه د فیډرل ګورنمنټ بجټ نه چې هغې کې هر یو شی د عوام په خوښې باندې نه دی، او هغې نه پته لګي چې دا د غریبانو بجټ دی یا د داسې پرایم منسټر بجټ دی چې هغه ته د غریب عوام احساس دی. تیمور سلیم جګړه صاحب ګورئ تاسو د جابس خبره وکړه، تیر کال تاسو هم بجټ سپیچ کې ویلو بلکې لوکیشن مکړو چې تقریبا 47,000 جابس په خیبر پختونخوا کې ورکولی کېږي چې په هغې کې 19,000 قبایلي ضلعو ته دي. جی قبایلي ضلعو کې به تعلیمي یو انقلاب راځي، د صحت یو انقلاب راځي. نن تاسو هلته وګورئ بجلی نظام خراب دی، هسپتال نظام خراب دی، ایجوکیشن نظام خراب دی، جابز نه ورکولی کېږي. یا چې کوم ټارګټ تاسو یې خو پای کې تاسو څومره جابز ورکړل دغه ځوانانو ته؟ 72 کاله چې یو کار نه وي شوی، نو 2-3 کاله موږ ته ضرور راکړئ چې کوم هغه جابز دي. تاسو دا نه یې که نه چې 2-3 کاله راکړئ، تاسو خو وایئ چې دې کال ته به کوو. نه، ما دا نه دی ویلي، دا تاسو زما په خولې کې لګیایي کوشش کوئ چې هغه الفاظ واچوئ. څه ټارګټس اچیو کېږي، څه ټارګټس نه اچیو کېږي. تاسو ته وایم په یو کال کې زمونږ ریسکیو ډپارټمنټ چې کوم تقریبا 10-12 اضلاع کې و، هغه اوس تقریبا 30 اضلاع کې دی، او د قبایلي اضلاع هر ضلع ته ورسېدو، او هلته یې زرګونه جابس پیدا کړه. د زرګونو ټیچرز چې کوم ریکروټمنټ دی یا شوی دی یا په پایپ لاین کې دی. قبایلي اضلاع له د ډاکټرز ریکروټمنټ په څه ځایونو کې شوی دی، په څه ځایونو کې پایپ لاین کې دی. نو ټول 17,000 جابس چې کوم دي هغه یا په پایپ لاین کې دي یا خلک راغلي دي. افواګانې پھیلاویږي قبایلي اضلاع کې چې کوم خلک د سرکار لحاظ نه په پروجیکټس کې وو، هغه خلک چې کوم دي چې هغه حکومت وباسي. یو بم په قبایلي اضلاع کې د پروجیکټس امپلویي نوزي، هغې دپاره به مونږه مین سټریمینګ له یو میکانزم جوړو. دا هم زه کلیرلی آن ایر ویم. په سیټل سایټ ته وګورئ تقریبا د 20,000 ټیچرانو ریکروټمنټ پوره شوی دی، هغې جویننګ نه دی کړی. ولې نه دی کړی؟ په دې چې هغه کرونا د لاسه چې کوم سکولونه بند دي چې هغه کلاو شي، هغې به جوین کوي. خو دا هم وویم که دا تاسو ووایئ نو که 45,000-47,000 جابز نوی راغلی، نو تقریبا 35,000 ضرور راغلی چې کوم هم یو ریکارډ دی. خو دا هم وګورئ د فیصلو کانسیکوینسز وي. ما به تاسو ته وی چې د پنشنز چې کوم زمونږ بوج دی هغه ناقابل برداشت دی، او د دې دای طریقه ده چې مونږ د ریټایرمنټ ایج رولز کې فرق راولو. هغه افسوس سره په کورټ کې چیلنج شو، کورټ نه یو داسې فیصله راغله چې مونږ ورسره having all respect for the honorable high court disagree کوو، خو د هغې نقصان څه دی، او دا خو به سپریم کورټ کې چې کوم دی هغه کېږي. د هغې نقصان دا دی چې د دې کال به زمونږ پنشن بل 60 اربه روپۍ زیات وي، زمونږ خساره به 60 اربه روپۍ کمه وه، په تاسو باندې به د قرضې بوج 60 اربه روپۍ کم و که دا فیصله آنر شوې وه. دې 60 اربه روپو سره جابز راتلی شو، دې 60 اربه روپو سره چې کوم دی بلا شی د غریب عوام دپاره سکیمز راتلی شو. خو دا 60 اربه روپۍ 3 کاله پس د یو کال بوج هم نه زیاتېدو. 3 کاله پس به صرف هغه کسان ریټایر کېده چې د چا 63 کاله عمر و، او به صرف د یو کال بوج و، دا پرمننٹ سیونګ و. او دې سره چې کوم د ارلی ریټایرمنټ چې کوم رول چینجز دي چې کوم کې د 45 کاله کس عمر ریټایر هم شي، سرکار نه یعنی د عوام پیسو نه پنشن علي، او هغې نه پس دغه په پرایویټ سیکټر کې نوکریم کوي، اس تاسو جیب نه پیسه ځي. یاد ساتئ.
او هغه 3 کال نه پرمننٹ سیوینګ او دام یاد ساتئ چې ممکه چینج لګیا دی د کال پنجاب راولي ولې راولي په دې چې هغه ټیک وو دا چې کم پاپولیست نریټیوز باندې تاسو ځئ په دې چې اپوزیشن دی باندې خلک گمراوي د دې نقصان او د دې قسم مسلیډینګ پالیټکس د لاسه د عمران خان پالیټکس په خیبر پختونخوا کې کامیاب شوی دی خو دا یو مثال ضرور وو چې دې کاله به 100 ارب روپۍ قرضه صرف ځکه یې راځي چې هغه د پنشن قرضه پوره شي چې کم به اډوای قرضې بوج خو به پروزي خو 15 زره ځوانان چې کوم دی هغه هم بېروزګاره پاتې کېږي د دغه یو فیصلې له وجې چې هغوی بیا بهر ملکونو ته ځي بالکل غلطه خبره ده بالکل غلطه خبره ده یاد ساتئ چې د حکومت 1 روپۍ په اکانومي باندې لګي نو هغې سره 3 نوکریانې پیدا کېږي او حکومت کې دننه چې ته ممکه نوکري پیدا کې نو د هغې ته خرچم کې او هغې سره یو نوکري پیدا کېږي چې کم ملک په دنیا کې ترقی لاره غشته ده نو هغې پرایویټ سیکټر چې کم دی هغه زیات فوکس کړی دی نو په دې شیزونو باندې مهرباني وکئ بیا ویم دا ولس مه ګمراه کوئ دا آسان چینجز اسم نه دي خو که دې باندې روایتي خبرې ټول کوي نو بیا به د دې قوم چې کوم مستقبل وي هغه ټیک نه وي زمونږ به د پنشن بل نن نه 15 کاله مخکې 1 ارب روپۍ نه کم و چې زمونږ بجټ په 100 ارب روپۍ و تقریبا 1% نن د دې د لاسه چې هر حکومت 72 کاله راغلی دی او معیشت نه دی بحال کړی او صرف سرکار کې دننه خپل رونو خویندو رشتہ دارانو له غلطې نوکریانې ورکړي زمونږ پنشن بل به تقریبا 90 ارب روپۍ وي او ستاسو به 15 روپو کې تقریبا 1 روپۍ چې کومه ده آپ پنشنو باندې لګي دا یاد ساتئ دا د فیصلو کانسیکوینسز دي صحیح دا خبره ستاسو صحیح ده په خپل ځای باندې غلطې نوکرۍ ورکړي دي تاسو صحیح نوکرۍ ورکولی شئ دغه رنګې که مونږ دا خبره به پرېږدو لږ به مخکې لاړ شو دې نه خلک دا تپوس کوي فیډبیک کې میسیجز راځي هغوی دا وایي چې را روان بجټ کې ملازمینو دپاره شته دی وفاقي حکومت خو 1 روپۍ هم سیوا نه کا نو صوبایي چې څومره ملازمین دي هغوی ته چانس شته چې په تنخواه کې یا په پنشن کې ورته اضافه وشي تاسو راته دا ووایي چې دا پیسه زه په هغې غریبانو باندې ولګوم چې کوم هغه 92% کسان دي چې د چا د نوکري درک نه لګي یا د چا نوکري په پبلک سیکټر کې نه په پرایویټ سیکټر کې دا چې پرایویټ سیکټر آمدن کمیږي نو د هغوی نوکریانو ته خرچه ده په هغوی باندې ولګوم که په هغو کسانو باندې ولګوم چې د چا نوکري مستقله ده تاسو راته دا ووایي صحیح ستاسو حکومت یې ستاسو فیصله به کوئ تاسو راته ستاسو خیال به کوئ مونږ که مشورې درکو نو تاسو هغه مشورې بیا یا منئ یا ونه منئ ولې به نه منو چې ښه مشورې وي صحیح ده بیا به ضرور به تاسو ته مشورې درکوو دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو زمونږ مشورې منئ خو هغوی خو دا یو ګیله کوي چې وفاقي حکومت ورته پیسې سیوا نه کړي کیدای شي چې یو امید یې ده چې صوبایي حکومت ورته پیسې سیوا کړي مطلب دا چې نه سیوا کېږي ورته را روان بیا نظر نه تپوس وکړم زه د دې کیمرامین مخکې خیال وساتم چې کم یو ورځ نوټس سره خپله نوکري پرېښود د ده نوکري سیکیور نه ده ټیک شو دا حکومت د 3.5 کروڑ د دې صوبې د باشندو دپاره دی که صرف هغه کسانو له دی چې د چا نوکري سرکار کې صرف 60 سال یا 63 سال ریټایرمنټ پورې نه ده سیف صحیح خو د هغوی پنشن هم هغې نه پس 50 کال تیمور صاحب یو وړه شان بریک اخلو تاسو مونږ سره اوسئ لږ سوالات هم ډېر زیات پاتې دي خلکو هم کړي دي یو وړه شان دمه اخلو مونږ سره اوسئ کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وخت ځای کې دونه وړاندې هم تیمور سلیم جګړه صاحب ته ځو د بجټ او د ملازمینو په حوالې سره د بریک نه وړاندې مونږ خبرې وکړې دا راته وایي چې تیمور سلیم جګړه صاحب وفاقي حکومت خو څه شیزونو کې سبسډي ورکړه یعنی بجلي وه پیسکو دې ته په خاص توګه باندې ورکړه یوټیلیټي سټورز ته چې کوم به یو خاص یو غریبو خلکو دپاره فایده رسیږي صوبایي حکومت بجټ کې څه داسې سبسډي ایښودلې شوي ده چې هغې د وجې به هم دغه غریبو خلکو ته څه مرسته وکړی شي چېرته مونږ کولی شو ټولو کې زمونږ غټ چې کوم الوکیشن به وي دې لحاظ نه هغه به احساس پروګرام له یو کنټینجنسي فنډ وي چې که خدای نه خواسته حالات بیا نه خراب شو چې هغې کې صوبې مخ خپلې پیسې اچولی شي د دې علاوه ډېر داسې ځایونه دي
چې د کم ټیکسز غریب عوام ته ورکول مونږ بل کالم کړیو مونږ داسې د ترانسپورټ چې کم دی فیرز ترانسپورټرز رجسټریشنز هم چې کم دی کم کړیو مونږ به صرف غریب کسانو له نه کاروباري طبقې دپاره هم کوشش کوو چې چرته د هغوی ټیکسز کې د هغوی فیز کې رجسټریشنز کې اسانۍ راوستی شو هغه به کوو د تیر شوي میاشت دوه کې مونږ د لوکل ګورنمنټ تقریبا 100 نه زیات ټیکسز وړاو کړي دي 100 نه زیات په دې چې هغې سره غریب عوام ته فایده وه او انشاءالله هغه هی چې کومه فلسفي ده هغه به مونږ برقرار ساتو ځوانان پاکستان تحریک انصاف په خاص توګه باندې خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات سپورټ کړی تیر حکومت کې د پرویز خټک صاحب اخري سیشن کې ویلو چې موږ به ځوانانو ته سکالرشپس ورکوو موږ به ورته نور داسې سکلز ډیولپمنټ پروګرام شروع کوو تاسو هم چې کوم دی نو پیسې الوکیټ کړي وي ځوانانو دپاره هغوی نن سبا ګیلې کوي تاسو به ګورئ په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې چې موږ ووټ پاکستان تحریک انصاف ته د چینج دپاره ورکو چې موږ په ژوند کې به څه بدلون راشي او نن موږ خفه یو په خپل ووټ باندې ای سره ای دپاره څه دي را روان بجټ کې وګورئ حکومتونه پرفیکټ نه وي د حکومتونو ډېر مسلې وي او زه دا منم چې مونږ که ځان ته م ګورو مونږ خواهش دا دی چې دې نه مونږ زیات تیز کار وکړو د تیر شوي کال کې مونږ په انصاف روزګار سکیم کې قبایلي اضلاع دپاره په 15 میاشتو کې تقریبا 1 ارب روپۍ ډسټریبیوټ کې او په دې پیټرن باندې به مونږ کوشش کوو چې ځوانانو لا قرضې چې کومې دي بغیر د سود هغه مونږ زیات نه زیات ورکو نمبر 1 نمبر 2 چې کوم دا داسې مونږ د هغوی ټریننګ دپاره سکالرشپس بای د وی شته مخکې مو اوس هم شته د هغوی مقدار به مونږ زیاته او په قبایلي اضلاع کې به زیاته الریډي شروع دي چې خو هغې نه هغې علاوه چې کومه ما خبره کول غوسته چې مونږ یو ډېر انوویټیو کې پی سکل ډیولپمنټ فنډ چې زما خواهش و چې الریډي هغه فنکشنل وي د هغې فنکشنل کېدو کې یا ټایم زیات لګېدلی دی امید دا دی چې که هغه نیکسټ ایئر کې فنکشنل شو نو بیا به مونږ بهترین د ټریننګ ادارو په تھرو د ځوانانو چې کوم دی ټریننګ کوو صرف پروفیشنل یا چې کوم دی اکیډمیک ټریننګ نه خو سکلز ټریننګ او هغه سیستم به مونږ شروع کړو نن سبا جی او کرونا وایرس ته مسله ده تاسو زموږ نه ډېر زیات خبر یې خلک ګیلې کوي ډاکټران صاحبان هم دا وایي چې هسپتالونو کې بیډونه ختم شوي دي نرسانو هم لیډیډنګ هسپتال کې تېره ورځ د پی پی ایز نشوالي له وجې احتجاج کړی دا خبره څومره رښتیا ده او آیا را روان وخت کې موږ څومره تیار یو د داسې قسمه خطرناکو حالاتو دپاره الله دې نه راولي یاد ساتئ چې کله دا شی شروع شوی و په مارچ کې هغې وخت به نسبت زمونږ تیارې ماشاءالله هغې نه ډېر ښه دی او په داسې ټایم کې چې کله د نیویارک او د لندن او د اټلي او د سپین د هیلث سیسټمز د دې مقابله ونه کا مونږ پکار دی چې فخر محسوس کوو چې کم بهادري سره زمونږ ډاکټرز نرسز پیرامیډکس د دې مقابله وکړه مونږ پکار دی د خدای شکر ادا کوو چې کم انټینسټي سره کم سپیډ سره دا شی دلته خلک متاثره کولی شو هغې سپیډ سره ونه شو ډېرې وړې مسلې راغلي رو هسپتالونه ډک شوي دي هغه مونږ ته پته وه چې داسې به کېږي مونږ هغوی کې انویسټمنټ هم کوو لګیا یو په دې راتلونکې میاشت کې به مونږ تقریبا 400-500 بیډز اکسیجن سره د وفاقي حکومت هیلپ سره خو زیاتتر پیسې به پکې زمونږ خپله وي هغه به اچو په دې تیر شوي هفتې نیمې کې مونږ پېښور کې 100 نه زیات بیډز چې کوم دی الریډي سیو واکه او راتلونکې هفتې دوه کې به 200 نه زیات بیډز نور هم زیاتو د هغې باوجود چې د دې مرض ټرجیکټري به څه وي خو خدای ته معلومه ده که هغې کې عوام هم زمونږ هیلپ کول غواړي او دا زه تاسو ته کلیرلی ویم چې د دې پورا د ملک لاک ډاون بیا نه حل نه دی په دې چې که هغه کار مونږ وکړو نو چې کم تباهي به زمونږ معیشت سره کیږي هغې سره به کروڑونو غریب عوام چې کم دی متاثره کیږي هغه مونږ نشو افورډ کولی نو زما ټولو ته دا درخواست دی چې کم احتیاطي تدابیر دي کم ایس او پیز دي سمپل شیزونه هغې سره تاسو د دې د پھیلاوېدو رفتار هم کمولی شئ ځان هم چې کم دی سیف ساتلی شئ او غیر چاپیره چې کم ستاسو دوستان خاندان والا هغوی هم سیف ساتلی شئ
په دې باندې ټول قوم ته عمل کول دي او دې باندې په آخري هفته کې ټول حکومتونو دا اګریمنټ کړی وفاقي حکومت سره چې د دې انفورسمنٹ دپاره به مونږ خپل چې کوم سټیپس دي هغه به تیزه وکړو هغه بازارونه بندول وي ځکه چې هلته یا تاجران یا عوام چې کوم دی ایس او پیز باندې کمپلاینس نه کوي یا که هغه علاقې بندول دي چې چېرته کیسز زیات راوځي په دې چې خلک کمپلاینس نه کوي دا به مونږ کوو دا مونږ شروع کړي دي په دې تیر شوې ورځ کې مونږ تقریبا 414 علاقې چې کوم دی په سمارټ لاک ډاون کې اچولې دي چې کم په پاپولیشن بیسس باندې پورا ملک کې ټولو کې زیات دي مونږ یو ځای نه بندول غواړو صحیح خو چې چرته مونږ ته اکشن اخیستل وي هغه به مونږ الو د عوام حفاظت دپاره او د ملک چلیدو دپاره نو زما عوام ته هم دا ریکویسټ دی او ستاسو په تھرو هم دا ریکویسټ دی چې تاسو هم بیا دا عوام ته وایي چې که مونږ ډاکټران محفوظ ساته غواړو که مونږ هسپتالونه ډکېدو نه بچ کول غواړو نو مونږ ته په احتیاطي تدابیر باندې عمل کول چې کوم دی هغه ډېر ضروري صحیح ستاسو ډېره مهرباني تیمور سلیم جګړه صاحب چې رالی مونږ سره پروګرام کې شرکت وکړو او په دغې مهمه موضوع چې کوم بجټ دی یا د کورونا وایرس ته په دې مو خبرې وکړي تاسو به بیا راغواړو انشاءالله او په دغه بجټ یا په حکومت لخوا چې کوم خیبر پښتونخوا کې مسایل دي په دې باندې خبرو دعوت په درکوو انشاءالله کتونکو ستاسو ډېره مهرباني هم چې پروګرام کې مو وکتو او مونږ ته مو فیډبیک هم راکړو په دې حوالې سره تاسو خبرې واورېدې د تیمور سلیم جګړه صاحب چې کورونا وایرس نن سبا یو غټ چې کوم دی نو هغه یو چیلنج جوړ شوی دی او صوبایي حکومت لګیا دی په دې هکله باندې کوټلي ګامونه پورته کوي او دا هم یو دغه پیغام سره تاسو نه اجازت غواړو چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو دپاره څومره هم په احتیاطي تدابیرو باندې عمل درآمد کولی شي نو همدومره پکار دی همدغه پیغام سره تاسو نه اجازت غواړو الله پامان